امام احمد ابن حنبل دا د مذهب خاوند دی او په همدغه قرآن محبت باندې شهیدم که خلکو په خپل زمانه کې بیا همدغه قرآن سره ډیره مینه ونه خلکو شهید ک بیا امام احمد ابن حنبل فرمایي چې ما یو کم سلزل څنګه چې الله شان سره خای الہ العالمین په خوب کې لیدل دی کما یلیق بشانه او دا یاد لري ښا سل کرت امام اعظم ابو حنیفه هم لیدل دی هغه خپل امام خو زمونږ یو طرف ته دی امام احمد ابن حنبل سے فرمایي وي چې ما په زړه کې وي چې یاره زه خو الہ العالمین کما یلیق بشانه څنګه چې هغه شان سره خای خوب کې نه ما که بیا مولید زه به یو تپوس ترکړم چې ته په کوم عمل باندې ډیر خوشالهږي چې ډیر خوشالهږي په کوم عمل ځکه قسمت خبره ده د مبارک فرمایي چې سلم زل الہ العالمین ما په خوب کې ولیده چې الہ العالمین ته مو فرمایل زما ربا ستا ډیر عبادات دي په قسمه قسم طریقه باندې مالی جانی بدنی فرض واجب مستحب سنت ډیر عبادت دي الہ العالمین ته په کوم عبادت باندې ډیر خوشاله کیږي ما ته وایا امام احمد ابن حنبل فرمای رب کائنات را ته فرمایل چې امام احمد ابن حنبل سے زده قرآن په تلاوت باندې ډیر خوشاله چې ما یو تاسو ته وکبیا ایا مونږ لپاره تر کړه دی چې ما ورته وی چې څوک په مطلب باندې پويږي او کنه پويږي کنا څوک به شراته وی چې څوک په مطلب باندې پويږي او کنه پويږي بس زما د قران کریم دا زما خبرې دي دا ما سره کپتی باندې مالا ډیر تر خوشاله ګم او ډیر خوند مال راکې